أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العظیم. دا دی سورہ بقرہ 21 اور 22 آیات تا. سورہ بقرہ 2 آیات سکمو اغا کی دی سورہ فتحی کی اهدنا الصراط المستقیم یعنی دی سیدہ لیاری طلب کولو او دی دوا غختلو ذکرو اغا دی سورہ بقری په 2 آیات کې ذکر شو چې صراط مستقیم اغا دا پورا قرآن پاک تا. قرآن پاک بیا منل اور نه منل دی اعتبار سره 3 ګروپونه او 3 جماعتونه 3 گروه دي. چې د اول ګروپ بیان اغا دی سورہ بقری 3 څلورم او 5 آیات کې ذکر شولو چې هغه متقیون اور مؤمنون دي چې هغه قرآن پاک خپل نصب العین جوړ کړلو او ځون دی پر هدایت ذریعہ ومنله. دی پسې شپږم اور وام آیات یعنی دا 2 آیاتونه دي کې دی بل ګروپ ذکر وو چې هغه کولو تور باندې دی دینه انکار وکړلو او دی مخالفت وکړلو او دی شپږم وام آیات نه بعد 14 آیاتونه یعنی 60 آیاتونه پوری دی خطرناک گروپ او دی خطرناک جماعت حالات بیان کړلو چې هغه حقیقت کې قرآن پاک ځون دی پاره هدایت نه مني مگر دی دنیا ذلیل اغراض او مسلمانانو ته د نقصان رسولو دی پاره خپل کفر او خپل مخالفت پټ ستی مسلمانانو نه او ځون مسلمانانو سره شریک ګڼي خپل ځون مسلمان ګڼي. نو د سورہ بقرہ په 60 آیاتونو کې دا ذکر دا چې قرآن پاک ځون دی پر هدایت ومنلو او چا نه ومنلو دا 3 جماعتونو ته تقسیم کړلو او اشاره وکړه چې انسان څو ګروپونو کې تقسیمیږي قومونو کې تقسیمیږي نو هغه نسب او وطن او د ژبې او د رنګ په بنیاد باندې نه ده بلکې د دې صحیح تقسیم هغه مذهب په بنیاد باندې ده. الله تعالی او دی هغه هدایت منون کی دا یو قوم دا اور نه منون کی دا بل قوم دا. سدیته سوره مجادله اخ کی یو ته حزب الله لشوی دی او بل قوم دا او بل جماعت ته حزب الشیطان لشوی دی. غرض دا د سوره بقره په اولنی 60 آیاتونو کې قرآن پاک هدایت منون کی په بنیاد باندې انسان او نه منون کی په بنیاد باندې انسان په 3 قومونو کې تقسیم شروع او د هر و څه حالات هم بیان کړلو. دینه بعد د اوس کې کوم 2 آیاتونه مو ویلو چې 28 او 22 آیات ته په دې کې د اردرو جماعتونو ته ذکر ده او ته خطاب ده او یو دعوت ورکړي چې د کوم قرآن پاک تاسو ته نازل شوی نو اے انسانونو تاسو د مخلوق عبادت ما کوي د ایو خدای عبادت وکړي مغه طرف ته روشه نو خدای یو دا دعوا ده او دې سره دلیل هم بیانوي او دلیل عقلی بیانوي چونکه منافقان اور مشرکان څو هغه 3 قسمه شرک کولو. یو خدا شرک کولو چې الله پاک سره به عبادت کې شریک جوړولو یعنی الله نه علاوه بوتون به مسره خدایون ګڼلو الیاذ بالله. بل لا کوم نظر کوم منخته به کوله الله دی پاره اندسه به منخته کوله دغه بوتونو دی پاره هم ایوته شرک فی العباده یلشی او شرک فی الدعاء هم وتل شي اول ولتا الله پاک سره به عبادت کې شریک جوړولو
او د بل ته شرک فی النظر ویلی شي او دغه یو بل شرک هم کولو ته هغه ته شفاعت قهري ویلی شي یعنی دغه دا چې لکه څنګه قیامت پورې چې الله پاک ته څنګه بندګانو شفاعت کوي او پیغمبران به کوي انداسې ایمو ولا بوتون به هم په زور باندې کوي یعنی دغه شفاعت قبول کړه شوی ده چې دې ته شفاعت قهري ویلی شي دا درې قسمه شرک دغه کولو د ایو شرک ته دا شرک فی العباده هغه اندغه آیات کې یا ایو الناس اعبدوا دا باندې کې دا او ته چا شرک فی النظر کولو د هغه رد الله جل شانو په و الهکم اله واحد کې گئی او ته دا چا شرک کولو په شفاعت قهری کې نازو کې الله جل شانو ته رد وکړه په سورہ بقرہ کې الله لا اله الا هو الحي القيوم. بهرحال دا درې قسمه شرک هغه کولو چونکی هغه ته هم دا خطاب ده یا ایو الناس اعبدوا مؤمنونو ته هم خطاب ده او کافرونو ته هم خطاب ده. دا اول آیات کې یا ایها الناس الله جل شانو دا خطاب شروع کړلو لفظ ناس روغللو عربی زبان کې ناس مطلق انسان تیل شي او دی انسان مطلق انسان گویا کې اندا درې وړ جمعتون ورکی داخل شروع هم مومن هم کافر هم منافق ادرو ورته خطاب ده او دینه بعد الله جل شانو فرمای اعبدوا ربکم عبادت معنا دا غدا خپل پورا طاقت مکمل فرمانبرداری کې استعمال کی او خوف او د عظمت دی واجنا نفرمانی ونه کې نفرمانی نه زون ستی نو دي تیر شي عبادت او دینه بعد اعبدوا ربکم لفظ رب رولو او رب معنا مو مخکې کړی هم دا رب العالمین کې رب معنا دا پروردگار صدغه پورا تشریح مو بیان کړلا نو معنا به دا شي یا ایها الناس اعبدوا ربکم اے خلقو تاسو عبادت کې د خپل رب دي ځونه کې الله جل شانو رب لفظ روړلو الانکه دی الله پاک نما الله هم دا رحمان هم دا رحیم هم دا د سینو یا ایها الناس اعبدوا یا ایها الناس اعبدوا الله اعبدوا الرحمن اعبدوا الرحیم ډیرم دی الله پاک نمی دی دا یا ایها الناس اعبدوا ربکم دا رب لفظ ویل روړلو دي کې حکمت دا غدا صدا و مختصر غندي جمله ده یا ایها الناس اعبدوا اے خلق تاسو عبادت وکړه دی ایو الله نه دی ایو الله څنګه ربکم دی تاسو رب دا اشاره وکړه دی خبره ده چې د انسان پرورش کوونکا دی انسان کافیل څکوم دا څنګه ایوی کترې نه ونیسي تر اوري مارګه سوته پرې د کوم ورورو دو تدریجن ایدی تربیت کوي څخه مزیدور استر کی غیګونه کور کوي استرګي کور کوي دماغي کور کوي دا ماهر جوړ کی هغه ته مسائل او وسایل پر کوي نو اندی ته رب یل شي ازکه ته ایو خو دې هغه ته رب دا د رب خو د ټول بنلو رب الله دا یعنی چې څوره انسان جاهل وي خپل بصیرت خپل عقل بالکل برباد کړي څنګه لغندي غور وکي نه ته یقین د هرگز بدی کی دوشا کم نه کوي څه بالکل الله تعالی نه مسیو بلی چکم د سینشتو دا څه د انسان باندې انعامات کړي دي اگر کې دغه بوتون جوړ کړیو هغه د دین علاوه بل څوک د دې په دکون کې نه منلو سره دي هغه بوتون په جوړ کړیو بوتون عبادت کولو خراب به اندغه یو کې الله منلو ویل به نه منلو زکات د بوتون په خپل باندې بل څه ته محتاج دي یو محتاج به بل محتاج څه مدد وکي او که یو محتاج دی بل محتاج مدد وکي هم هغه کې به یعنی چو سره وي اصل کې بغالي الله پاک طرف نه وي الله پاک د دغه صحیح تربیت کړی دا او د اټول مغه ته محتاج دي دا تکتب مغه الله وی کړی نو اوس کې الله جل شانو فرمایي یا ایها الناس اعبدوا ربکم ناس لفظ رغلا ستاسو عبادت وکې نو دا درې وړو جمعتونو ته الله پاک دی کې خطاب کړیا نو د دې جملې مطلب د شي س اول کفرونو ته خطاب شي نو د څه شي نو تاسو د ایو الله عبادت کې مخلوق عبادت پرېګ دی دغه بوتونو عبادت کولو نو منافقانو د پر بدا معنا شي تاسو د ایو الله عبادت کې منافقت پرېګ دی اخلاص پیدا وکې او مسلمانانو د پر بدا معنا شي تاسو د ایو الله عبادت کې ګناون نزون وسته پورا دی الله پاک اطاعت کې او متکیونو مسلمانانو د پر د څه کې شي ستاسو دی و الله تعالی عبادت کې په اندی عبادت باندې قائم دی موسی لکه څنګه دی اوس کې اند سی بیا دی پر هم کې او کوشش دا کوي چې دی کې نور هم ترقی وکړي نه ادرو جمعتونو دی پر به معنا به داسي شي دینه بعد الله پاک دی رب څو صفاتونه ذکر کړی دي
څه هغه چې شي الذي خلقکم والذین من قبلکم یعنی الله پاک عبادت کوي څه هغه تاسو پروردګار ده څه هغه تاسو پیدا کړی تاسو نه مخکې قومونه پیدا کړي څه هغه تیر شوي دي په دې کې د رب هغه صفت وخیله شو څه هغه الله جل شانو نسیو بلې و مخلوق کې هم نشي موندله وهم او ګمون کې هم نشي راتلله چې یو سړی نوي پیدا وي کی امور په خېټې کې په تیارو کې او په هغه ګندګیو کې هغه نه داسې یو ښایسته او حسین پاک او صاف انسان راوبسي څه فرشتې هم د هغه په پکې باندې یو قسم ته رش کوي دا سوا د الله تعالی نه د بل هیچ کور هم نشي کېدلی څه هغه د هیچ محتاج نه د اټول د هغه محتاج دي نو په دې آیات کې خلقکم سرای ویلو الذین من قبلکم دا ویلو څه تاسو او تاسو نه مخکې د تاسو پلارون نیکونه یعنی د څومره انسانون دي د هغو اټولو خالق الله ده او دویمې دا صرف من قبلکم ویلو من بعدکم نه ویلو دینه دا معلومیږي څه الله جل شانو د بعدکم نه ویلو اشاره د امت محمدی علیه الصلاة والسلام ته څه دینه بعد به بل نوه امت نه رسي امت اندغهیي کې یو امت ته ملت په بل نوه ملت نه رسي خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم نه علاوه بل پیغمبر به دنیا ته نه رسي څه هغو سره به نوه امت وي دینه بعد دی آیات اخیری جمله دا غیا لعلکم تتقون یعنی دنیا کی گمراهی او آخرت کی عذاب نه تاسو ته نجات څه ملو شي هغه اندی وخت کې کېدلی شي چې تاسو الله یو وګڼئ اندی یو الله عبادت وکړئ بیا دینه بعد دویم آیات ته یعنی رب دویم صفت بیانې په دویم آیات کې عادسي الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم یعنی رب هغه ذات ته هغه جوړ کړي تاسو لپاره دا جوړ کړي ازمکه تاسو لپاره فرش او اسمان تاسو لپاره چات جوړ کړی او وروي تاسو باندې اوبو یعنی بارونو او به دغه اوبو په ذریعه سره الله جل شانو تاسو لپاره میوار وبوسي تاسو لپاره غلار وبوسي اولنې نعمت په دې آیات کې الله جل شانو چې کوم انعامات ذکر کړي انسان ذات سره تعلق لري انسان کوم ذات ته ستاسو سره مو دغه خېګړه کړی دا هغه په دې آیات کې د انسان ذات سره څنګه ته انفسي ویل شي او یو هغه څنګه دنیا کې د نورو شنو سره تعلق لري څنګه ته نعمت افاقي ویل شي نو په دغه افاقي نعمتونو کې د ځمکې پیدایش ذکر هم ده څه الله پاک د ځمکه دته فرش جوړ کړه اول کې ذات سره الذي جعل لكم الارض فراشا څه الله پاک پیدا کړي ځمکه تاسو لپاره فرش دینه مخکې کوم یا ایها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم هغه آیات کې هغه نعمت انفسي څه تاسو پیدا کړل نفس سره تعلق لرلو ذات سره تعلق لرلو او اوس دی آیات کې الذي جعل لكم الارض څه پیدا کړي الله پاک تاسو لپاره ځمکه دا نعمتونه کوم دي دا نعمت افاقي ویل شي څه د ځمکه الله پاک تاسو لپاره پیدا کړي او ځمکه تاسو لپاره فرش جوړ کړي نو اوبو په شوندې نرمه ده څه بالکل چوکور باندې درېدای نشي نه اوس باندې غندې سخته ده څه چوکو نه خپل ضرورت پوره کوای نشي بلکې نرمه او د سختۍ په مانځ کې ده څنګه عام انسانون دینه ضرورت زندگی پوره کوي فراش لفظ دې سره دا لازم نه ده چې ځمکه ګول نه وي فرش فراش دا لازم نه چې ځمکه ګول نه وي ځمکه ګول ده خو لکه څنګه دغه د ځمکه ته ګوري ایدي امتحان نه معلومیږي نو ایدي واجنه ایدي دا مطلب نه چې د ځمکې د فرش غړولې به د ځمکه ګول نه ده دویم نعمت دغه ده چې الله په کوم بیان کړو چې د اسمان چې تاسو لپاره مو خسته کړه ده او ایدي لپاره تاسو لپاره مو دا چت جوړ کړی دریم نعمت الله جل شانه فرمایي چې اسمان نه زده باندې اوبه وراو او اوبه څه وراو ضروري نه ده چې دا ورونه به نه ورېږي اسمان نه به ورېږي ځکه نورو ځایونو کې الله جل شانه بیان فرمایله انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون آیا دا اوبه څه دا سپینو ورونه زه ته نزلوم که تاسو نو ګورځو کې مزدن ټک راغلی وره نو څه وځونه کې چې انزل من السماء دا نزل کړي مې د اسمان نه اوبه
نو دینه دا نه معلومیږي صرف اسمان نه به نزلېږي نه اوره هم ورکې راتللی شي. بل ځای کې الله جل شانه فرمایي وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا او تاسو لپاره ورونه مو اوبه نازلې کړي دي. څلورم نعمت الله جل شانه په دې آیات کې دا بیانوي چې همدغه اوبو په ذریعې سره موږ تاسو ته میوه وباسو چې هغه انسان دپاره یو قسم ته غذا ده. الله پاک د څلورو صفتونه بیان کړلو چې هغه کې اول 3 آیتونه داسې دي یعنې نعمتونه داسې چې هغه کې د انسان سعی او کوشش او عمل سره بالکل ذکر هم نشته ده یعنې هېڅ دخل نشته دا صرف الله کوي. چیشه لکه ځمکه فرش اسمان چات او اسمان نه اوبه دي کې انسان سره هېڅ دخل نشته دا صرف الله کوي. څه کله ځمکه اور اسمان هغه پیدا کړي او هغه نه باران الله پاک ورهي نو دې متعلق به کوم بیوقوف یعنی شک و شبه وکړي چې دا الله نه مو بل څوک کولی شي هېڅوک هم نشي کولی نه انسان کولی شي نه بت کولی شي نه مخلوق کولی شي صرف الله کولی شي بس. یعنی ځکه الله جل شانه فرمایي چې تاسو د الله عبادت وکړئ ویلې چې تاسو باندې دا انعامات کړي او دا داسې انعامات دي چې دا انعامات الله نه مو بل هېڅوک نشي کولی. څه کله د الله تعالی در باندې دومره لوی انعامات دي نو عبادت یې څوک کوي عبادت هم د الله کوي. ځمکې نه چې کومه میوه راوځي کومه غله راوځي انسان دپاره نو هغه کې څه نه څه یعنې کوشش او سعي د انسان شته ده چې هغه ځمکه نرمه کړي بیا هغه کې دنا واچوي او بیا هغه کې هغه تربیت او حفاظت دپاره خپل محنت شروع کړي. خو قرآن پاک په بل آیات کې دا صفات هم بیان کړل چې د انسان سعی او کوشش باوجود د ونه ربسل دي کې هم د انسان طاقت نشته. دغه صرف ځمکه نرمه کړله اوبه یې وکړلې یعنې تخمنې واچولو دنې یې واچولې دغه صرف دا واچولو خو دا اوس کې څه د کوم دنا د هغه ولا تخمن ولا یې واچوله اوس ونه چې کوم ځای نه راوځي ادي ته څه پاتې ده څه دا به کوم طرح باندې راوځي دغه دنا واچوله بیا فرشتې الله پاک راوستي یا برابرې کړي بیا هغه تیغه کړي کوم نرم راوځي هغه الله پاک حفاظت کوي. الله وکړه چې د کوم محنت څه ته کوي د تو محنت دې څوک هم نه کوم دا هم ته پوره نشي کولی. انسان خو صرف هغه وکړلو چې کوم دې کولی شو نوره صحیح سوچ وکړي د ځمکه برابرول او دې کې دا یوي کول او دې نه اګند وکاري نه کول بیا دې کې سر اچول او دا نرمول او بیا دې کې زمینداران چې کوم کارونه کوي دا خو ټیک ته څه دو کوي دې نه علاوه څه د کوم شیان دي د ربسل او د دانې بیا برابرول دا کور دی الله ده. او دویم کور د انسان دغه ده چې بیا د دې لپاره حفاظت شروع کړي خو بیا هم څه کوم تیغه کې راوځي په سړه او په غرمه کې ځناورو نه حفاظت حاصل دغه څه سوا د الله تعالی نه دا بل هېڅوک هم نشي کولی ځکه چې دا وړه غوندې تیغه کې تیز هوا په راشي ایا د تخربوي خو الله پاک هغه نه هم بچ کوي ځناورو نه هم بچ کوي. بیا الله پاک دا ونه راوبسي او دا ونه چګه کی هغه کې الله پاک مختلف شون ته راوبسي. بهرحال الله جل شانه فرمایي چې ته وګوره چې دا ونه څه پیدایش ایدي الله کړه ده ونه ستروي الله اول نه ونیسي اخیره پورې د انسان دغه هېڅ محنت او هېڅ تدبیر او هېڅ نشته ده سوا د اندي نه څه دا هغه معمولي غوندې کوم محنت یې کړی هغه محنت ورکې شریک ده نو څه کله دغې هېڅ بل څه طاقت نشته ده دغې طاقت د الله تعالی دغه شامل ده قدرت ولا مغا ده نو بیا عبادت تاسو د الله تعالی کوئ. ځکه الله جل شانه فرمایي افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون تاسو وغه مو ته کوم تاسو کرے ربدې آیا تاسو رشنوي کومې د ترشنو. قرآن پاک د دې سوال په جواب کې یعنی دا خلک هېڅ نشي له څه بیا دیوانو رشنون کا دی بوټو رشنون کا چوک ده الله ده. نو دینه دا پاتې ولګېدله چې ځمکې د اسمان پیدایش هغه کې بارون هغه کې د اسمان پړکو دا غورو دا ټول کوشش دغه د انسان د سعی او د محنت هېڅ دخل نشته ده. اندانو منه په پټیو کې په ونو کې پیدا کولو کې دا د دې ګلونو وروتلو کې او د انسان د غذا تیرولو کې د هیڅ دخل نشته د سوا د الله تعالی نه. حقیقت کې کدی ورکې څه نه څه کوشش کړی ده لږ خو دا کوشش د توفیق دا چا وکړی دا هم الله ورکړی ده. نو یعنی عبادت چا کول پکور دي عبادت الله تعالی کول پکور دي. الله تعالی دا ټول مخلوقاتو
سردور انسان جوړ کړه او د اټول کائنات ایدی خدمت کې لګولیا دا صرف الله جل شانو ایدی لپاره صدا به تو خدمت کوي او ته د الله تعالی په عبادت کې مشغول اوسه بل طرف ته نظیر ما چوا نو د دې غیر الله غلامین نجات درکول لپاره الله پاک په دې آیات کې ارشاد فرمایلو فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون یعنی تاسو الله پاک سره شریک ما جوړه حالات تاسو دیار وی شي پاتې دا ست نوې الله پاک پیدا کړلې اته تربيت وکړلو اته پرورش وکړلو ته هر قسم ته سمون دیر کړلو ایوی کترینا ته خستا غند انسان ر پیدا کړلې عقل دیر کړلو او ته د پر دی وسیدلو د پر زمکه دیر کړلا نور ذریات د پر اسمون نه د اوبره ورولې اکثر هغه بو سره ته میوا او د غذا ولا شونه د ترو بسلو نو د عبادت او د بندګۍ مستحق بل هیڅ نشته دا سوا دی الله نه دې سره ته هیڅ شریک ما جوړه لغه دی غور او فکر وکا نو انسان ته بدا پاتې ورګي سدین لوی ظلم او بیوقوفی او بی عقلی بالکل بل نشته دا چې سړی الله پری دی او نور مخلوق سره زړه ولګي خلاصہ دا غدا سپدغه آیتونو کې د اخشي دعوت ورکړل شو هغه ټول اسمنی کتابونو کې او ټول پیغمبرون الله پاک رسولي اندي مقصد دی پر الله پاک رسولي دي صرف دی الله عبادت وکي بندگی مغه الله کې اندي ته توحید رشي او دا هغه انقلابي نظریه ده چې کوم انسان ټول اعمال او احوال او اخلاق او معاشرت کې لوی جوار اثر لري یعنی دا عبادت نظریه ده چې چوکو الله یو مني نه دی الله تعالی یو منلو دی واجنا د انسان اټول اعمال او دغه ټول حالات او اخلاق او معاشرت کې جوار اثر ورکی لري یقین وکړه چې اټول عالم خالق مالک او د ټول نظام عالم کې متصرف صرف کوونکی او ټول شون باندې قادر یک یو ذات ته بغیر د دې خواخینه او د ارادینه یو شای هم ذره برابر حرکت نشي کولا نو چوک چوته نفع ور کول شي نو چوک چوته نقصان ور کول شي نو په دې هر مصیبت کې هر راحت کې هر تنګي کې هر فرخه کې صرف ایو الله پاک طرف ته توجه کول پکور دي دینه علاوه بل طرف ته توجه نه دي کول پکور نو دا نن څه د کوم خلک لګیا دي الله نه مسیو بل طرف ته غو سوچ روان ده نو دا یقینا څه د غو نقصان ده حقیقت کې عبادت لایګه هغه صرف یو الله ده نو عقیده توحید د اسلام اټول اول اور بنیادی عقیده ده دا صرف وانه ذریعہ نه ده بلکې انسان صحیح منو کې انسان جوړوي او دو صرف دی اټول مشکلاتو او دی اټول حالاتو کې غم او فکر کې دی توجه چا طرف ته دی الله طرف ته دی ست بل طرف ته توجه ما کوا صرف توجه الله طرف ته وکا بهرحال د آیتونو تشریح ده او په دې آیتونو کې الله جل شانو د انسان دانو نه تربیت وکړلو سو اس کې د دې آیتونو ترجمه کوو یا ایها الناس اے خالقو اے کفرونو اے مشرکونو اے مسلمانونو اعبدوا ربکم تاسو عبادت کې دی خپل رب منافقونو ته ای عبادت کې دی خپل رب اخلاص پیدا کې کفرونو ته چې تاسو عبادت کې د خپل رب شریک ور سره ماجوړه مسلمانانو ته چې تاسو عبادت کې د خپل رب ګناون نه ځون وسته مؤمنانو ته چې تاسو عبادت کې د خپل رب باندې باندې قائم دی موسی او ترکیور کې نورا شروع کې یا ایها الناس اے خالقو اعبدوا ربکم تاسو عبادت کې د خپل رب الذي دی غرب اوس دا الله پوکو دوام وګړه د خپل رب عبادت کې څنګه یو دا کوم رب اوس په دې باندې عقلي دلیل پیش کړي د عقل هم مني الذي اغرب خلقکم تاسو پیدا کړی ټول دنیا د مني سموچو پیدا کړیو الله پیدا کړیو الذي خلقکم اغرب تاسو پیدا کړی والذین واغ خلق من قبلکم تاسو نمخ کړي تاسو پلرون نیګونه او جنات دا ټول شین دنیا کې څوري دا چا پیدا کړی الله پیدا کړی لعلکم تتقون اې دې لپاره تاسو پرهیزګار جوړ شئ الذي جعل لكم اغه نعمتونو ذکر وکړلو الله پاک څنګه نفس سره تعلق لري اوس کې افقی څه دنیا کې تاسو رګیر چپیر کوم شون دي د تخیز دا الله پاک پیدا کړی د کني تاسو کې ټول دنیا نه دا چا پیدا کړی ټول بده وای څه دا الله پیدا کړی الله نمسیو بلی چوک نشي کولا الذي اغرب جعل لكم څه پیدا کړی تاسو لپاره الارض ازمک فراش فرش والسماء بناء اور اسمان چات الله پاک زمکه تاسو لپاره فرش غړولې دا او فرش ته پیدا کړیا او اسمان ته چات پیدا کړیا وانزل او نزل کړي من السماء د اسمان ما ان اوب
الله پاک اسماننا د تنزلوي اوبه فاخرج به او ربوسی په دغه اوبو سره من الثمرات میوه د میوینا رزق لکم تاسو دپاره اسمون نه اوبه نزلی او دغه اوبو سره میوه ربوسی څنګه میوه تاسو دپاره رزق ده وانزل من السماء ونزل کړي دي اسمون ما ان اوبه فاخرج ربوسی به دغه اوبو سره من الثمرات دی میوونه رزقا څنګه رزق لکم تاسو دپاره فلا څکله دوره خېګړې الله پاک د سره کړي دي تاسو پیدا کړي تاسو نه مخکې خلک پیدا کړي زمکه د فارش اسمان د چات اسمان د اوبر وري او بوز په ذری سره الله پاک تاسو رزق ربوسی میوه ته ربوسی بیا به تاسو ویلی نور خلکو عبادت کې هبوتونو عبادت ویلی کې دی ور عبادت ویلی کې دی کابر عبادت ویلی کې دی پیر سیب عبادت ویلی کې دی نور مخلوق عبادت ویلی کې دی غو عبادت ویلی کې فلا تجعلوا تاسو ما ګرځوي لله الله پاک سره اندادن شریک الله پاک سره شریک الله پاک سره مقابل بل چوک ما جوړوي وانتم تعلمون او حال لا تاسو تپاتی دا وګړه دور دلیل ته الله پاک بیان کړلو صدا ټول الله کوي چې کله هر شي کې الله بیل ده هغه سره هیڅ شریک نشته نه عبادت کې یا ایو الناس اعبدوا اے خلقو عبادت چوکه ربکم دی تاسو رب څخه دور خېګړې سره کړي فلا تجعلوا تاسو ما ګرځوي لله الله پاک سره اندادن شریک مقابل وانتم تعلمون او حال لا تاسو په دې باندې پیږي الله تعالی د موږ ټول ته په دې باندې عمل کول توفیق نصیب کی پوهه نصیب کی سمجھ نصیب کی او دیو الله تعالی عبادت ول مود جوړ کی دغه کابر ته عبادتونه دغه شرک کول د پیر بابا باندې د پیو باندې لکه د نن سبا په دې دور کې خلک یو قسم ته شرک خفي دي ته شي د تاخ تویز باندې دوره یقین صرف لنګي ته ورشه مغاب د ټیکی پلنګي صحیح ته ورشه پلنګي شیا ته ورشه نه عبادت صرف یو الله کول پکور دی غختل هم صرف یو الله نه پکور دی او څه به کومي زرعي دي هغه به د مسلمانانو ولا او خپل نیکو خلکو ته دیندورو خلکو ته علماء ته راتل پکور دی الله تعالی د موږ ته په دې باندې عمل کول توفیق نصیب کی آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.